زه ډیر افسوس سره دا وایم چې هندوستان کې چې کومه واقع شوې ده مقبوضه کشمیر کې نو هغه الزام دی را پاسېدلی دی او په پاکستان یې لګولی دی نو بغیر ثبوته د چا باندې یو الزام لګول زما په خیال د دې نه زیات د بېغیرتي به ورته زه وایم چې هغه بل څه نشي کېدی خو د هندوستان خو دا تاریخ دا دی چې هغوی کلم هلته څه داسې واقعه وکړي یا په خپله وکړي یا وشي نو هغوی فورا راپاسي او په پاکستان باندې الزام لګوي د هغوی چینل چې کوم دی د هغوی نیوز چې کوم دی نو هغه چې کوم دی درې ورځو نه پاکستان لګیا دی بله خبره د هغوی په چینلو باندې نشته دی خو زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې هندوستان چې کوم دی هغه خپل ګریبان کې نه ګوري اول د هغه خپل ګریبان کې وګوري چې دی پاکستان کې څه نه دي کړي خو مونږ کله داسې ډایرکټ په هغوی الزام نه یې لګولی د افغانستان ځمکه دی زموږ خلاف استعمال کړې ده پاکستان کې چې څومره دهشتګردي شوې ده په هغې کې چې کوم دی نو 100% د دې لاس دی د افغانستان نه په موږ باندې دي حملې کړي دي خو چونکې موږ سره چې کله څه ټوس ثبوت نه وي نو موږ په دې الزام نه یې لګولی خو چې کله موږ سره ټوس ثبوت وي موږ په دې الزام هم لګولی دی او موږ ورته بالکل دا احتجاج ریکارډ کړی هم دی او نن هم موږ دا ویې چې کوم الزام دی په موږ لګولی دی هغې کې د پاکستان هېڅ قسمه لاس نشته دی خو چې کله زمونږ وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب د افغانستان دورہ وکړه نو هغې نه د دې په خېټه کې درد پیدا شو چې دا خو چې کوم دی نو اوس په پاکستان کې امن راشي چې کوم دی نه غواړي او همدغه ډرامې اوس وکړه دا چې کومې دا 2 ورځې مخکې کړې ده دومره خپل خلک چې کوم دی وژلي دي او الزام پاکستان باندې لګولی دی نو پاکستان قوم چې کوم دی هغه نه جنګ نه یریږي او نه هندوستان نه یریږي دا یو غیرتمند قوم دی او خپل پاک فوج سره ولاړ دی او د پاکستان ماشوم چې کوم دی نو هغه خپل پاک فوج سره بالکل داسې ولاړ دی که دی یو ځل حمله کوي نو موږ ورباندې 100 ځل ورسره موږ جنګ کولو ته تیار یو خو موږ چې کوم دی نو پاکستاني قوم څه بنګړي نه ریچولي چې موږ به خاموش کینو چې دوی به خبرې کوي دوی به بکواسیات کوي او موږ به د دوی خبرې اورو نو زه مودي ته هم دا پیغام ورکوم او ټول هندوستان ته دا پیغام ورکوم چې پاکستان قوم خپل فوج سره ولاړ دی که جنګ کوئ راځئ چې جنګ وکړو که د امن خبره کوئ نو پاکستان نه زیات امن پسند ملک په دنیا کې نشته دی موږ یو امن غواړو هر ځای کې موږ زموږ همسایه ملک دی افغانستان موږ هلته هم غواړو امن فلسطین کې چې څه روان دي موږ د هغې مزاحمت کوو په ټول دنیا کې که چېرته چې کوم د اسلامي ملکونه دي او چېرته کې څه ظلم کېږي زیاتي کېږي نو موږ د هغې خلاف یو موږ هغې سره ولاړ یو خو هندوستان زه به دا ووایم چې تاسو خپل چې کوم دی نو ګریوان کې وګورئ او بیا په پاکستان باندې څه داسې غلط قسمه الزامونه لګوئ او الزام خلک هله لګوي چې چا سره څه ټوس ثبوت وي تاسو د بغیر ثبوته راپاسئ او تاسو په موږ الزامونه لګوئ نو دا ډېره د افسوس خبره ده او پاکستان چې کوم دی هغه ډېر یو غیرتمند قوم دی د پاکستان عوام چې کوم دی هغوی په خپل د ملک په بقا او سالمیت دپاره د خپل ځانونو قربانیانو نه هم وروستو نه دي هر قسمه قربانۍ ته تیار دي نو زه دا وایم چې هندوستان دی خپل چې کوم دی ګریبان کې وګوري او داسې قسمه الزامات لګولو نه پیله دی لږ سوچ کوي ولې چې پاکستان یو ایټمي طاقت دی او د پاکستان خلاف چې څوک په غلط نظر ګوري د هغې په داسې جواب ورته میلاویږي چې په ټول عمر کې به بیا یاد ساتي نو هندوستان دی خبردار شي دا ورته زموږ پیغام دی چې هغوی خبردار شي او هېڅ قسمه داسې څه حرکت که هغوی وکړو یا لاین آف کنټرول کې هغوی داسې څه واقعه وکړه نو بیا به چې کوم دی پاکستان خاموش نه پاتې کېږي بیا به دې ته داسې جواب میلاویږي دې ځل به د ابینندن پرن دلته کې نه به څوک چایس کي او نه به ورته رهایي میلاویږي بیا به هغه کېږي چې تاریخ پې یاد ساتي چې هندوستان به بیا د پاکستان د داسې په خوب کې د هغوی چې کوم دی د پاکستان ذکر هم نه کوي دا سبق به وله مونږ ورکوو انشاءالله